کوم څوک مطالعه کوي سنجیده د هغه ځای عزت کیږي. سکول خالي بنیادی تعلیم ورکوي، سکول ته علم نه جوړي، د هغه کوم د مدرسې تعلیم نه جوړي، خالي بنیاد په نظر کې بس د مطالعه چې دا نیو سکل دی. دا که په سټوډنټس لایف کې تاسو زده کړئ ګډ په سټډي ده، کله په سټوډنټس لایف کې عادت نه واغستې، شوق نه واغستې، بس ګډ مور پات فور ټیچران د پښتنو جوړ کړي مطالعه نه یو کتاب نه ګوري. دا مطالعه نقصانات هم شته. طالب علم په دور کې کم از کم نیمه ګنټه روزانه راوباس. سپین کې په هر کور کې لایبرري و، په هر سکول کې لایبرري و، په هر مسجد کې لایبرري و. چې کوم څوک د کتاب شوق لري هغه به څلور ظلم کتاب اخلي، الله ظلم کتاب اخلي. خو د بدن کپړې خلق پرتی و هغه خرڅ کړي کتابونه په واسطه. بیت الحکمت لایبرري د دنیا آی کسبونه پکښن په سمو خلکو کار کاوه، په سمو خلکو کار کوي. سکند ایئر تھرد ایئر یا ایم ای کوي، کم از کم تی ضرورت څلور 500 کتاب ترسره. اوس اکشن کې لایبرري کور ته خلاص کی. په کور د لایبرري پیدا دا شی د پلانین ګوري، ورورین ګوري، خورین ګوري، مورین ګوري، ګرځي ګوري. ته غواړې چې مستقبل کې ریسرچر پیدا کړي، د کار خلک پیدا کړي، د نشور خلک پیدا کړي، په خبره پوه خلک پیدا کړي، مصنف پیدا کړي. ته په سکول کې لایبرري جوړې، په سکول کې صرف لایبرري باندې جوړې، په سکول کې لایبرري پیروي نه. بسم الله الرحمن الرحیم. دا کتاب د چې دا د اول ورته مصنف په واسطه راچون کې دا خپل مالک کړی دی. دا د دې طریقه کار دا شروع چې زبا اول چې موږ په 2009 کې د لایبرري او سٹارټ واخستې موږ کتابو لایبرري نه جوړولې، د لایبرري یا د لایبرري نو زموږ وخت چې مسایل راپلو یا بس دا و چې مسجد ته بورن په مسجد کې چې کوم لایبرري ما جوړ کړی او مولوی صاحب وایي چې ما دا تجربه وکړه دا کامیاب وسوله. نو هغه ما په ډایري کې لیکله یا اون سټډي کوله د کتاب متعلق د لایبرري متعلق هغه به څه کوله، هغه بیا ما راوړل وسوله هغه په ډایري کې ولیکله. دا کوم به خېټي ډایري نه ماډي کړي تقریبا لاس دوه سپنځل ډایري نه ماډي کړي. هغه ډایري چې ولا هغه ډایري چې کما وسنه درافسته بجيب کې ودا هغه نه ولا لکه وځوس بجيب کې ډایري د ځان سره کړزومه. نو دا هغه ډایري به دا بیا مې ورته سوچ وکړي چې یاره د مطالعه او طریق د کتاب او طریق چې د مطالعه پر اهمیت باندې، د مطالعه پر افادیت باندې، د مطالعه پر طریقه کار باندې یو داسې کتاب ولیکل چې یاره یو سټوډنټس مطالعه کوي څنګه کوي، طریقه کار به څه وي څنګه دا غټه مسله ده. زموږ یو سټوډنټس مطالعه کوي سره نه بفاسيږي. په ډېر ځای کې لایبرري جوړ شوي وي، سټوډنټس به ورغوستلو لیکن هغه به کتاب نه سو ویلی. هغه باید کې به مطالعه ما پرو وکړم یو ځای ته زه ورسېدم چې یاره د سټوډنټس لپاره دا شی دی، د لویانو دپاره دا شی دی، د کشرانو دپاره دا شی دی. په دې کې اوله راځو کتاب ته. کتاب چې کوم دی دا ما په 13 کال کې لیکلی دی، دا د یو ورځ کتاب نه دی بلکې دا ما په 13 کال کې لیکلی دی. هلته به چې کوم شی ما نوټوي هلته ما کتاب ته وراړوي، کوم شی ونوټوي هلته کتاب وراړوي. خالي زما تجربه ده په دې کې د مختلفو لیکچرز دي، ډاکومنټریانې، ویډیوګانې، فلمان ما پرې کتلي دي. په دې باندې تقریبا چې نه 200-300 کتاب ما ورته کتلي دي. په دې ارټیکلان کوڅه په شمار نشته چې په سوو په زراور چې کله شاید ما ورته کتلي، ویډیو ما ورته کتلي دي. ما چې 15 منټه موقع پیدا کړه بس په شی ورته کتي. او دا کتاب بنیادي طور چې دی دا په 600 صفحې مشتمل 600 صفحې دی. او په بنیادي طور په دې کتاب کې کوم دي 4 باب دي. اول باب دا دی چې مطالعه به څنګه کوي، د مطالعې اصول به څنګه وي، د مطالعې طریقه کار به څنګه وي. دویم باب دا دی چې کتاب څه شي، د کتاب اهمیت څه دی. دریم باب دا دی د لایبرري په اړه زر د لایبرري اهمیت او افادیت څه دی. څلورم باب دا دی چې هر ته غواړي په د مشترک کې دغه رقم کار وکړي، لایبرریان جوړ کړي، سټډي سرکل وکړي، بوک کلب وکړي، نور علمي او ادبي کارونه وکړي. د دې لپاره پوره طریقه کار ورغښتې دي چې دا اکثریت کوم زما تجربات پکې دي. د دې سره هر څوک اختلاف کولی شي، د اختلاف تاثیر دی. دا کتابات ټول چې په 600 صفحې باندې مشتمل دي او په دې کې کوم دي ما په اخر کې حواله ورکړي دي، مکمله حواله ستا. زه راځم د کتاب اول باب ته. په اول باب کې ما اچیش لیکلي دي او بل دا شی چې دا کتاب چې کوم دی دا ما هر چا ته اجازه ورکړې دي که څوک دا غواړي چې چاپول غواړي بالکل زما اجازه ته زه کوم پرې دي چاپ کې زه ورکړنی چې غواړم. چې دا کتاب چې کوم دی مکتبه رشیدیه چاپ کړی دی په 2022 کې چاپ کړی، 2022 په اخر کې چاپ کړی دی او تقریبا 1100 کې 600 دانی چاپ کړو. دا کتابونه چې کوم دی پر مختلفو ځایونو باندې راویږي. د پښین کې دا کوم دی استشنیران کوانه دی، شابک پوینټ دی، نور بوک ټپو دی، چشاوي شفت کوان دی او اداره الاشراف دی، د پاروکي کتابخانه د کتاب کړو باندې کتاب ستا. تقریبا د دې قیمت چې کوم دی 600 روپے 500 د 600 مابای کې دی. په دې کې دا کتاب چې ته ګورې او تاسو به دا اندازه وسه شي چې کوم مطالعه ماته اوسه به کوله دا ما په طریقه کار باندې مطالعه نه کوله، ما د فلسفیانه مطالعه نه کوله، ما د مطالعه نه کوله چې هغه ماته پیدا راکړي. چې کوم وخت دا کتاب ته وګورې د مطالعه په اصول، د مطالعه په طریقه کار باندې ستا سره خلاص شلو، ستا مطالعه باندې به بس خوند واخلې. به یوه صفحه ګورې یو کتاب پیدا به جنښ
اوس ته یو کتاب ګوري لیکن د یوه څه پیدا وتا ترګي لیکن چې کوم وخت دا کتاب وګوري دا بیس ته یو څه په وګوري وتا د یوه څه د یوه کتاب پیدا ده هغه څنګه درکې هغه طریقه کار نشي په دې کې ځاو لغره د کتاب اول باب کې دی وګوري کتاب عنوان کې ستراسي د مطالعه پر پیدو باندې زګیدل چې مطالعه څه پیدا است وګور بغټ شي دا د استفاده د مطالعه په اهمیت باندې ځان پیدا کوي مطالعه چې کومه ده د طلعه سوتره د مطالعه سوتره دا مطالعه نه د مطالعه ده دا د عربي باب دی د طلعه تلوس قوتره دي تلو دي توي ساتم چې مره خيزي ساتم چې مره خيزي دته وای مطلب دته وای مطلب ایسو چې کومه ده مره خيزي هغه مطلب دي مروي طلوع آفتاب کله به ویني طلوع آفتاب دا معنی چې د کوم ځای سره مره خيزي مطالعه وایي ودغه یعنی حساب د شپه تور تیار د ساس چې مره وختي راس چې کوم وخت کتاب ګوري حساب دې ورځ رونه جوړیږي ځکه چې مطالعه کوم دی د ځای سره قسم ساعت مره خيزي بل شي د مطالعه فائدې څه دي د مطالعه به خډير فائدې دي چې په مجلس کې چې نستا خبرې زده ته قاعده شي تو راسه کوي چې صاحب پښتو زده بل فائدې دا چې تاسو سنجده سي خبره دي فرق خلاص سیستم وګورئ بل فائدې دا چې ستا دماغ ته برابرې دا ته چې کوم سکول انصاف وای د دې ته ډیره غټه پیدا وکړي د انساني دماغ څخه دی دا تقریبا تر اوسه پورې 10 تا 12% استعمال شوی دی 88% دماغ سړي وسم خاورته اوس په دې چې کوم وختونه مطالعه کې ستا دماغ نور تیزیش نور برابرېش نور زیاتوب کې راځي دې مثال لپاره کومه کاربړ کښوای د دماغ هم دا رقم دی چې څومره مثبت شان لکه په پیشانه شکنځا پوچرات غلط کارونه کوم غلطي ویډیو کتم ته چې کوم د دماغ خو ته دماغ دښمن دی د دماغ خوراک چې کوم دی هغه د مثبت خبره ده ښه خبره ده زه د کتاب کې ښه خبره ده چې څومره مثبت خبره اوري مثبت خبره ګوري او ورته دماغ غټیش چې کوم وخت دماغ واسه غټیش د غټه پیدا وته ته دار اوزي چې کوم وخت به ته د سکول سبق وای سبق به د څه خلاصیش یو ګوري چې کوم څوک سټډي کوي کتابونه ګوري او چې کوم څوک نه ګوري په کلاس کې دوه ته وګوري د کم چې کتابونه ګوري دا په سبق باندې ډیر زړه سره خلاصیش چې کوم څوک کتاب نه ګوري دا په سبق باندې ډیر نه وخت سره خلاصیش ورته سره کنیکټ دی یو د بل سره دماغ زیاتې چې دماغ ته زیاتې الته په نصاب کې زیاتې دا د مطالعه بيخي ډیر په دې کې ما مکمل طریقه کار چې د مطالعه کې څه کې پیدا ستا دا شي دی انسان په ژوند باندې کوم اثر اچي مطالعه ته وګورئ غټ اثر ته اچي چې په مجلس کې شي ستا خبرې ته په ژوند کې سنجیده سي د ستا کورز نه لري سپک نه کېږي بل فائدہ دا ده چې به انسان د خبرې وګړای ته ولاړس ان جماعتي واقعیت اول د سر په خلاص شي او بدا غځي څخه مثلا دا ته پېښ سره کې نور ته ګوري بل دا شي چې ته د سنجیدګۍ سره سات چې په مجلس کې کښېنې ته پالتو نه غږیږ ته سم خبره غیر ضروري نه غږیږ بل دا دی په انسان کې د برداشت ماده پیدا کی په خواته خبره دونه څه برداشت ورې لیکن اوس خبره برداشت وایي بل پیدا دا ده اوس ته امریکا ته نسیتلې ته جاپان ته نسیتلې ته جاپان ته نسیتلې لیکن چې د جرمني کتابونه ګوري د کتاب د امریکا د سړي کتاب لیکل دي هغه د ګوري سفرنامه ګوري مفتي تکي عثماني صاحب دی هغه تلل دي مختلفو ملکو له جان دي دا اکثر او سفرنامه چې ګوري هغه جرمني جاپان فرانس لندن دا رقم چې بلار سي امریکا شاو وشل دویش ملکو دي ته چې وازو سره ګرځ چې کوم کتاب ګوري چې وازو سره ګرځ نو ته هغه ملکو ته باندې نشته کې د دې لکه ته کتاب ګوري د دې لکه ته چارته دغه ملکو معلومات تاسو اوس هغه رسم روایت ګر تاسو مانمس دا د کتاب دا پیدا بل دا دی د انسان ته کتاب شعور کوي انتهایی زیات شعور کوي ستا دماغ دومره زیاتوي چې په خبره دي ساکواس دا په کتاب کې مکمل طریقه کار باندې کړی بل هغه پیدا دا ده چې کوم څوک مطالعه کوي سنجیده د هر ځای عزت کیږي هر ځای خلک په سپک نه ورته ګوري خلک پام سره کوي بې عزته سړی به وي یا بې شرمه سړی به وي د خولې لخوا به مات سړی لیکن دی که ده مطالعه کوله دی سنجیده ول خلک پام سره کوي یاره دا سنجیده سړی دی
د سپک سره خلک سپکتیا کوي، لیکن هغه سپک سړی د سنجیده سړي سره سپکه ورځ نه کوي. ولې؟ وایي دا سنجیده دی، مطالعه کوي، کتابونه ګوري، خبرې یې زدي، وراسه کوي، خلک بیا پام سره کوي. بل دا فایده ده چې د سکول تعلیم چې کوم دی، د سکول تعلیم دا خالي بنیاد ته درکوي. ترازو نه درکوي، تا په لاس وکړې بس تر لسم پورې چې تا کوم سکول ووایي بس تا ترازو دی، یو شی کې وتله. اوس به ته ځې د لسمه بعد به ته کتابونه ګورې، مطالعې به کوې، د دنیا جهان ویډیوز به ګورې او خلک به اورې، دنیا به کښېني. دا سکول خالي بنیادي تعلیم درکوي. سکول ته علم نه جوړوي، د هغه رقم د مدرسې تعلیم نه جوړوي، خالي بنیاد یې په لاس درکوي. بس دې بیان نه دی. دې لپاره به ته اوس مطالعه کوې. د مطالعې لپاره یو شی دا دی، دوی چې موضوع برابرې 4 دا چې دی ریاضي دا امید دی، دا سکیل دی که نه دی. که دا اوس ته نه کي عزت یې نه شي زده کولی، که اوس نه کي عزت په سکول په ټیم کې بیا نه پاتې شو، بلکل دا مطالعه چې ده دا نیم سکیل دی. دا که په سټوډنټس لایف کې تا یې زده کړه ګډ سټډي ده، که دې په سټوډنټس لایف کې عادت نه واخیستی، شوق نه واخیستی، بس ګډ مور پاتې ده. دا که د واجب مولوي صاحب دی، که د مدرسې مولوي صاحب دی، دا که د سکول ټیچر دی، دا که ته دا که زه یم، بس ګډ مور بیا پاتې ده. څومره ټیچران دي ته پوښتنه چې وکړي مطالعه نه لري، یو کتاب هم نه ګوري، چې نه ګوري خبرې هم نه زده. مولوي صاحب یو کتاب نه ګوري، ولې؟ وجه دا ده چې دی په سټوډنټس لایف کې په دا عمر کې دی به وخصوي، په دا عمر کې به ته اوس عادت اخلي، پر ځان به زور راولې، بس کلي بس پاتې ده، ګرد عمر پاتې ده، بیا په ګرده ژوند نشي کولی. دې لپاره ضروري شی دا دی د سکول کې به لایبرري وي، د لایبرري به باقاعده پیریډ وي. که په سکول کې لایبرري نه وي، د لایبرري پیریډ نه وي، بس ته مطالعې څخه ګرد عمر محروم وي، پاتې سره مطالعه په ګرده ژوند یې نشي کولی. بل شی دا دی، دا د مطالعې لپاره مدد پوز دا بنیاد د لازمي شیان دي. یو سړی پړه لیکه دی، موږ دا ګورې تعلیم یافته هم دی، MA هم کړی دی، لیکن بیا هم د سپکیږي، ناشعوره تجربې ما ته ټول د سکول تعلیم خالي بنیاد درکوي، نو دې شی نه دی. اوس به ته مطالعه کوې، اوس به ته کتابونه ګورې، د دنیا شیان به ګورې، بیا ته زده کړه کوی شي. بل طرفه مطالعه په تا کې استعداد پیدا کوي. د مطالعې اثر چې کوم دی هغه پر کښېني باندې هم کېږي، پر هر څه باندې کېږي. دا رقم چې راسي اوس د مطالعې نقصانات هم شته. ډېر نقصان دا دی چې کوم وخت مطالعه وکړي، کتابو سره عادت شي، بیا ستا زړه نه غواړي د چا سره کښېنې، د چا سره کښېنې او تېره وشي د چا سره کښېنو. د هغه سړی مطالعه کوي چې ورسره کښېني او دا یې وکړو دا یې وکړو او راست نه راته وکړي، ماښام ډوډۍ یې نه پوتلمه مشکره ته یې وستو، هغه ته یې اوس به دا رقم ګیلې مطالعې نقصان بیا دا دی، بیا د چا سره بیا سره بیا به خامخا د علم خوب سره کښېني. د هغه دپاره ضروري شی دا دی وسله انډوالان پیدا کړه، د مطالعې او د کتاب خلک وسله پیدا کړه چې بیا د هغو سره ناسته وراوسته شي. اوس راستې دلته مطالعه چې کومه ده یو په سټوډنټس لایف کې ده، بل په هر عمر کې دا مطالعه کېږي. خیر دا نه ده چې څه وایي، هر عمر یې ګرد عمر یې ته کوی شي. بل ته راسي د زنانو یو مزاج دی، زنان چې هر طور ته ګایږي، زنان په خبره سر نه خلاصي، زنان په خبره سر نه خلاصي. زنان ته کتاب ورکړه بس دا په دې سر پوهوي، ولې زنان ته چې ته وګایږي دا هلته جواب درته جوړوي په ذهن کې، دا به ورته وایم دا به ورته وایم. لیکن زنان ته کتاب په لاس ورکړه بس زنان خاموش، زنان د کتاب څخه تر ټولو زیات اثر اخلي. ستا د نصیحت څخه چې تو ته وایي بیا اثر نه کتاب په لاس ورکړه بس دا په خپله خاموشه کېږي، په خپله اثر کوي. نو مطالعه تقریبا څلور قسمه مشهور دي. د هغو اوس د تفصیل نشم بیانولی، د کتاب ترتیب په وګورئ، په هغې کې ته کتلی شئ د مطالعه د مذاکره او د مشاهدې په ذریعه باید ته کولی شئ. مطالعه دا ده چې کتابونه ګورم. صحیح. یو مطالعه دا ده زه د خلکو سره کښېنم، د علم خلکو سره کښېنم، د علما سره کښېنم، د ټیچرانو سره کښېنم، سټډي سرکلانو کې، په بک کلبانو کې، په دې کې شرکت کوم. زه ډاکومنټریانې ګورم، ویډیو یې ګورم. دا مطالعه ده. دا مطالعه ده چې ته ولاړ شې په سفر باندې علاقې ووینې، کراچي ته ولاړ شې، زیارت ته ولاړ شې، مختلفو ځایونه ووینې، لایبرریانې ووینې، ځایونه ووینې. دا مطالعه ده. دا مطالعه ده. مطالعه خالي د کتاب نوم نه دی، مطالعه په درې قسمو سره، کتاب او د خلکو سره ناسته ولاړ او سترګې دید کوم، سفرونه کوم، دا درې سره مطالعه ده. بل د مطالعه دا ده یو کتابونه چې کوم دي پر درې قسمه دي، هغه اوس عام کتابونه دي، فلسفیانه کتابونه دي، په دې کې پراخ تفصیل شته. بل دا شی دی چې د مطالعه لپاره درې شیان ضروري دي، هغه په دې کې ما پراخ تفصیل کړی دی، ته تر نظر وباسئ. یو مطالعه پنځم قسم کې دی، SQ3R په نامه دی، هغه پراخ تفصیل باندې تفصیل دی، هغه دی په کتاب کې ګډه مکمله کتلی شي. په دې کتاب دی که ته کتاب په صفحه سه
کتاب درې واره وایه، یو وار چې تا ووایي بیا ووایه، دوه وایه، بیا ووایه، درې وایه، بیا ووایه. اوس راځو د مطالعې عادت چې کوم دی هغه به څنګه پیدا کړې. د مطالعې عادت چې کوم دی هغه دا رقم دی چې ورور ته لایبرري پیریډ دی، دا یو. بل دا شی دی چې د مطالعې لپاره روزانه به ټیم راباسي، روزانه 15 منټه 20 منټه روزانه به ټیم راباسي. طالب علم په دور کې کم از کم نیمه ګنټه روزانه راباسي. سکول ته په هغه ټیم کې به یو کار هم نه کوي، نه به موبایل به اخلي، نه به چای کوي، نه به ډوډۍ کوي، خامخا به دغه سټډي به کوي، بل کار به نه کوي. روزانه به نیمه ګنټه قدر یو ګنټه قدر سټډي کوي، هغه کې به بل کار بیا نه وي. بل که چیرې داسې بل دا شی دی چې د مطالعې خپاره په دې کې ما لیکلي دي چې د مطالعې به شروع کوې څنګه. د مطالعې اول بنیاد کهاني ده. د کهانیانو په ذریعه باندې ته مطالعه مخته ولې غټ کتاب ته نشې کتلی، تفسیر ته نشې کتلی، قرآن ته نشې کتلی، حدیث ته نشې کتلی، ته به ولاړ کهانیانې شروع کوې. دویم شی دا دی ته به رسالې شروع کوې، کوچني کوچني رسالې، ماستنې اسلام رسالې درته راځي، پول رسالې راځي، دا په رسالې به شروع کوې. رسالې چې کوم دي هغه د مطالعې بنیاد دی. کهانیانې وایان، کوچني کوچني ناولان وایان، دا د مطالعې بنیاد دی. بیا سلو سلو بیا ته خپل مخته ځه. بل طرفه د مطالعې لپاره چې کوم دی ماحول به څنګه جوړوي. ماحول دا رقم جوړېږي چې کور کې کوچني کمره لري، کور ته لایبرري خلاصه کړه، یو کوچني لایبرري کور ته خلاصه کړه، جلا کمره ده، هغه خپل کتابونه یې په ساعت خپله سټډي کوه، کور ته مه راوځه. کور ته خو نو خیر شو، خاله دی، ماما ده، تروري ده، هی دی، هغه دی، ښکلې ناري، بس خپله کمره جلا کړه، په کمره کې خپل سبق ووایه. د دې به دا پیدا راوځي ته به سبق ویلسي. د کور په ښکل کې ته سبق نسې ویلی، ناري دي، ښکل ته سبق نسې ویلی. کوشش وکړه کور ته څوک جلا کمره لري، کمره جلا کړه، اوس که سبق ووایاست. کوچني المارۍ دا که په هغه کې 15 کتابه کښېږده، دا ستا لایبرري هم، دا ستا مطالعه. تا په کور کې ماحول کړه. د دې په سکول کې څنګه ماحول جوړ کړه، دې انډیوالانو سره کښېنه چې هغه سټډي کوي. هغو ته وایه ته ما ته خپله سټډي شیر کړه، زه به تا ته خپله سټډي شیر. دې انډیوالانو دوستانو سره ناسته ولاړه کوي، په کلي کې، په کور کې، په ګرۍ کې، په کلاس کې چې هغه سټډي کوي. دا د مطالعاتي ماحول جوړوي. بل دا شی دی د علم خلکو سره ناسته کول، چې چیرې علمي مجلس کېږي، چې چیرې ته یو ښه ځای دی، سټډي سرکل کېږي، بک کلب کېږي، 15 کسان کښېني، یو ښه خبره کوي، د هغو سره ناسته ولاړه شروع کړي. بېشکه ته مه کېږي، لیکن د هغو سره ناست زده کړه ته ډېره کوي. ولې انسان زده کړه د دوه حصو څخه کوي، یا د کتاب څخه کوي یا د خلکو څخه کوي. د انسانانو سره کوي، انسان د انسان خوراک دی، د انسانانو سره ناسته ولاړه کوي، د ښو خلکو سره. بیا دا چې دا ماحول جوړ شي، انسانانو سره ناسته ولاړه کوي، کتابونه ګوري، بس بیا ستا ګډ کتاب ته زړه غواړي. یو سړی نه وي زه په ګډه ژوند کتاب اوسم کتلی، دوی څه په یو ډول راباندې بوج شي، موږ ته وایي ته چې وکړه د ښو خلکو سره ناسته ولاړه شروع کړه، د کتاب والا خلکو سره ناسته ولاړه شروع کړه. زه به تا وویل ته څنګه مطالعه نشې کولی، 15 ورځې بعد به ته مطالعه شروع کوې. دا د خلکو سره کښېني چې هغه چکې وکړه، ربورونه کوي، ګپي شپي خندا وي، های ته به د مطالعې عادت اخلم. دا چې زه کې کښېنم اول زه خرابېږم. ته د دې خلکو سره ناسته ولاړه شروع کړې چې هغه د قلم د کتاب خلک ته ګوره، ته څنګه کتابونه بیا نه شروع کوې. بل راسي دغه ته دا رقمه د مطالعې دلچسپي اسباب څنګه وي، مطالعه به څنګه کوې، حوصله افزایي مطالعې ماحول به څنګه جوړوې، مطالعې لپاره به وخت څنګه راباسې. دغه دپاره ما درته ویلي چې روزانه به نیمه ګنټه خامخا راباسې. دغه یې ناستې، دغه یې پښتو ناستې، کتاب راواخله، کتاب په بستۍ کې یو ځای سره کښېږده، یو ځای په سفر ځې ځان سره کتاب وړه، چې هر ځای موقع مېلاوېدلی کتاب دغه یې وکښه. دا پر تفصیل بیا ته په دې کې کتلی سي. بل دا چې کوم دی د مطالعې آداب څه دي، د مطالعې پوره طریقه کار سته، پوره آداب یې سته، ته به څنګه کوې مطالعه، څنګه به نه کوې، پوره طریقه کار کښې دي. بل مطالعه به څنګه کوې، د مطالعې اصول څنګه دي. د مطالعې اصول تقریبا 70-80 اصول په دې کتاب کې مکښه دي. 70-80 اصول ما په دې خالي کتاب کښې دي. په دې کې تر ټولو ښه خبره دا ده که ته مطالعه کول غواړې، تا سره به یو هایلایټر در سره وي، هایلایټر، پنسل به در سره وي، یو نوټ بک کوچنی در سره وي چې کوم نه وي ښه قول راغلی، ښه شی راغلی، ښه خبره راغلی، ولیکه نوټ یې کړه، هغه نسې لیکلی پنسل پر راکش کړه پر خپل کتاب باندې. دا بیا بار بار ګوره. بل د مطالعې طریقه کار دا رقم چې تا مطالعه شروع کړه، بیا چې کوم وخت مطالعه دې ختم کړه، هغې بعد ساعت کې سوچ به وکړه ما چې شو ووایي، ما که څه ووایي چې بیا چې کوم وخت مطالعه دې ختم کړه چې تا کوم شی ویلی دي هغه ګرځئ ور سرسرکي وګوره، هیډلاین زړه دي سرخۍ دې وګورئ ور چې ما چې شو ووایي، هغه ستا په سمجھ کې راځي. چې کوم شی ته انډرلاین کړی دی، لیکه دې پر کش کړی ده، هغه مې ورته نظر وباسه. دا مطالعه ګرد عمره په ځای کې کښېناسته. بل راسه چې کومه سټډي ته وکړه، هغه ته بل چا سره شعره، یو خو به سوال دی، علم به پرې راشي. بل چې کوم شي ته څومره شعره یې هغومره په دماغ کې کېږي. هر ځای دې خبره واورېدله، ښه خبره دې واورېدله، په تقریر کې دې واورېدله، په ډاکومنټري کې دې ولیدله، په کتاب کې دې شعره وایه، نه به رسېږي.
یو متاته پیدا یې بل څه په ذهن کې د بل عمر لپاره شي دا د مطالعې څه باندې د بل رسالې به څنګه ګوري کلمان څنګه ګوري دا رساله د روزانه یو قدم ګوري رسالې ټول مهمه په دنیا کې نه په دنیا کې په تاریخ کې د انګلیزانو یورپ چې کوم ترقي وکړه د 1900 بیا په 2000 پورې یعنې په 200 دی نه سمستې شي له صدې تر کوم دوی زیاته ترقي د رسالو په ذریعہ کړي پر رساله کې نو شی راځي او دا کتاب چې د ما په دې رساله کې کړی دی د صاحب ته په دې رساله نه چې کوم کال په هغه سم چې انسان ته پیدا لري اره میاس نو شی راځي زما په ځین کې نو ایډیا را ما ولي کړل پر رساله کور کا طالب دا بل میاس دا بل خپل د رساله بلاس پر رساله کې نو شی راځي بل دا شی دی د مطالعې لپاره چې کوم د سوشل میډیا کې دی پیجونه دا سنجیده پیجونه یو تراس صحیح سنجیده پیجونه ګورې زموږ پروټینګ سټډي لري په هغه پیج دی مرتبطوار کالم په کار دی ویډیو ویډیوز شپ کلمان ګورې سوشل میډیا باندې د سوشل میډیا چې کوم مطالعه کوم کلمان ګورې دا مطالعه ده وسم سبا دا ویډیو پته مې دا مطالعه ده دا سټډي سرکل کوم دا مطالعه ده وس راځي دا د مصنف نظریه په څنګه معلومه د مطالعه په دې کې د لیکل دي چې د مطالعه په څنګه ستا مطالعه په یاد زده کیږي په دې کې دا پر تفصیل ستا مطالعه کې غټ شي دا د غور فکر به څنګه کوي غور فکر غټه مسله ده یاره زه سوچ پر جما کوم شی وکړي زما په سمج کې راځي کنه راځي ما ته کوم پیغام راځي اصل شی دا په دې کې ما پر تفصیل شوی دي او بیا چې کوم وخت د مطالعه کې بیلنس څنګه بخښینې دا رقم بخښینې دی بخښینې په بل خواله په دې کې د مکمله طریقه کار په دې کتاب کې مطالعه لپاره منصوبه بندي څنګه کوي دا مکمله طریقه کار پکې دی مطالعه زغټ کتاب څنګه ختم مطالعه کې سوچتي څنګه ختم سي دا مکمله طریقه کار پکې دی مقصد چې مطالعه څنګه کوي یو غټ کتاب دی جری څنګه ختم کا جری څنګه ختم دا ګرو پکې دي څو ټیم مطالعه کوي نیمه غنټه پکې جنټه پکې کوم مطالعه پکې همیشه به کوم کتابونه ډیر ګوري دا اصول زده کوي همیشه هغه کتابونه به چې کوي 24 غنټې کوي ضرورت دا کتابونه ډیر ګوري ناس ولاړ معاشره اخلاق معاملات دا چې کوم دستي بنیادی ضرورت دا کتابونه ډیر ګوري ولې 24 غنټې ژوند برابر سي راځي دا رقم مطالعه د لپاره مستقیم مزاجي څنګه کې په کوم عمر کې مطالعه کوي بیا په بس کې روانه په بس کې څنګه مطالعه کوي په سفر باندې روانه په سفر کې مطالعه کوي مطالعه تم ضرور نه غواړي زه مطالعه څنګه شوق په مطالعه باندې راس دا ګټه مکمل بچی د مطالعه سستی څنګه ختم کوم او کوم کتابونه وګورم کوم کتابونه بلوي زما مطالعه وکم هغه ویرسي وای مطالعه ستانه ویریږي دا شي زده مطالعه ستینه ویریږي تام مطالعه وکه هر ځمانه پیدیش نه دا چې وخت په مجلس کې کښینه چې کوم مطالعه کړي چې په کوم ټاپک باندې خبره شروع هغه د غیر اوج د بعد او دا خبره په ماته کتلې وره استې په مخه تعالی دراس مطالعه ګرځي ور په دماغ سټوري بندیش بل راسي په مطالعه سستی وجه سره تر ګور لغت شي دا د نظام راوکا ستا ټایم ټیبل به باندې سار به چې کوم اپشن به چې کوم ازګر به چې کوم پر تفصیل پکې دی بل ګروپ سټډي به څنګه کوي بوک کله په څنګه کوي دا پر تفصیل دی د مطالعه چې کوم یو بل چې دی مطالعه د سکرین شاده سوشل میډیا باندې د سکرین موبایل زم مطالعه شاده کله کتاب سیر ش خبره دا د کتاب چې وګور په کتاب نو بیا سکرین څه وګور بل دا شي دی کتاب به ځای نه څه کتابونه اوریدل کیږي اوس دا پر کتاب اډیو چې تا اوریدای شي پر کتاب اوریدای شي بل شي تراسه چې زموږ علماء څنګه مطالعه کړي د زموږ مشران څنګه مطالعه کړي هغه پر تفصیل مالي کړی دي راځي نو اوس کتاب ته راځو کتاب څه توای کتاب اصل کې معنا لیکل توای تا معنا لیک توای کتابه یكتب لیکل ته کتاب وای دا کتاب وای چې کوم څلویر سپی پکشي یا شل سپی پکشي باقاعده یو کور پکشي کتاب نوم لري مصنف نوم لري پیرست لري دې کتاب وځي عزت دې څه شوی کتاب وای او عربي سرازي هغه څه شوی رساله وای اوس دا کتاب چې کوم دی کتاب ډیر غټ اهمیت سره ډیر پیدا سپورا تفصیل ما په دې کې شوی دی په معاشره کې امن راځي سکون راځي هغه د کتاب د وجه راځي چې د کوم معاشره د کتاب سره تعلق شو هغه پر مخ ولاړ ته ګورو غټ تاوان چې شي جګړه ده چې د کوم د کتاب سره تعلق نه وي بس هغه کوم پر شات ودې دماغ کې نو شي راځي کتاب چې وتا ته نو شي درکې کتاب چې دی وتا ته نو شي درکې ته چې کوم وخت یو مصنف کتاب ګورې دی لکه چې مصنف سره ناست تاسو کله کتاب ته ګورې دی لکه چې ما سره ناست ما خبرې اوي دا د کتاب غټه پیدا ده بل راځي
کتاب چې کوم دی هغه ته پیدا شي یا ته کوئی چا ودی په پټ سترګو پسې زنده‌باد مرده‌باد وخت لري یکن چې کوم وخت کتابونه ګوري بیا ته په پټ سترګو نه پسې کېږي بیا ته سوال پورته کوي بیا ته دا کار ته ولې وکړي ځکه چې کوم حکمرانان چې کوم دي چې کوم ظالم قومونه دي ظالم حکومتونه دي هغه کتابونه چاته نور پرېږدي وایي دا سوال پورته کوي کتاب په تا باندې سوال پورته کوي ولې په تا باندې د ولې خبره کوي ولې دا کار کوي ولې غلط کار کوي ځکه چې دی وایي یاره کوم چې څونه بس په پټ سترګو یې غول شي د کتاب غټه پیدا دا شی دی چې په تا باندې سوال پورته کوي کتاب غټه پیدا دا شی دی چې یاره دا کوم پر مخ باندې وي دنیا کې ترقي د کتاب غیر ممکنه نه ده بل راځي ما دا لیکني دي چې یاره یو کتاب چا لیکلی دی هغه د مصنف نظریه به ته څنګه معلوموي او د کتاب څه چې کوم وخت یو کوم لید چې د هغو څه نقصانونه دي هغه پراته تفصیل ما لیکلی دی په دې کې چونکې ځای نشته تر ټولو غټ میراث دی چې انسان تر ټولو غټ میراث د لیدر غټ میراث یو شی کتاب امیر تیمور دا تقریبا 700 کاله مخکې یو کتاب لیکلی دی میهو تیمور دی من سره کې د تجربې د کتاب پروت د انسان تر ټولو غټ میراث دی یو لیډر تر ټولو غټ میراث کتاب دی شبلی نعماني صاحب کتابونه کښې دا ګوره دا کتابونه د مولانا اشرف علي تانوي صاحب د نن ورځې د کتابونه خلک ګوري که ته دا غواړې چې په روان وخت کې ما خلک یاد کړي په ښه نامه مې یاد کړي په ښه نامه مې یاد کړي یا زما فکر زما نظریه په نسلو کې روانه وي نسل در نسل روانه وي بیا به کتاب ولیکم کتاب ګرد عمر بس ته په مړې ثوابونه بې تاله در روان یو ثواب نه دی بلکې دا دی چې وروره ستا دپاره چې کوم دی دا یو صدقه جاریه سو راځئ بل کتابونه چې ذکر کېږي هغه د حالاتو مطابق ذکر کېږي ښه کتاب به څنګه ګوري کوم کتاب ښه دی د مسلمانانو د کتابو سره محبت سول چې د مسلمانانو د کتابو سره محبت مسلمان پر دنیا باندې بچي ول چې مسلمان کتابونه پرېږده مسلمان هم پر شا سو په دې کې د مسلمانانو چې کوم کتابونه وړو هغه دا وړي چې په هر کور کې لایبرري وه په سپین کې په هر کور کې لایبرري وه په هر سکول کې لایبرري وه په هر مسجد کې لایبرري وه اوس په کورو کې لایبرري نشته په سکولو کې لایبرري نشته ته یې وګورې په کښې څومره ډېر سکولونه دي هغه د مطالعې څخه محرومه دي هغه ځوانان ولې لایبرري نشته چې په سکول کې لایبرري شته چې د مطالعې څخه محروم نه یاست چې مطالعه کوئ راځئ کتاب د تصنیف د کاغذ په کاغذ کې تر ډېر زیات کردار چې کوم دی هغه د مسلمانانو د قومو دی راځئ بیخي ډېر ترتیب ورکړی دی د کتاب اهمیت څه دی پر 23 اپریل باندې موږ د کتاب عالمي دین جوړو په ګرده ورځ باندې تېر وار موږ جوړ کړ پر 23 اپریل باندې او بل داسې چې کوم اخبار به څنګه ګوري رسالې به څنګه ګوري بل رسالې به څنګه ګوري د کتاب د رسالې تر مابین فرق څه دی کتابونه ولې ګران دي که دي ګران وایي کتابونه ګران دي کتابونه دي ګران چې کوم څوک د کتاب شوق لري هغه به 3 زره کتاب اخلي ته چې په 4 زره باندې 15 زره باندې ګوټونه اخیستی شي په 1000 روپۍ په 1500 روپۍ کتاب څنګه نشي اخیستلی کتاب نه دی ګران ستا شوق نشته چې کوم څوک د کتاب شوق لري هغه به 4 زره کتاب اخلي په 10 زره کتاب اخلي چې کوم څوک شوق نه لري هغه دپاره په لس کتاب ګران دی خبره د شوق ده خبره دا نه چې کتاب ګران خبره د شوق ده چې شوق یې لري 10 زره په 10 زره په لک دوی ارزانه وي دی خلک شته چې هغه کمیس خلاص کړي خپل بدن کمیسان یې خرڅ کړو کتابونه په واخیستل کور یو چا دی په دې کتاب ما پر تفصیل کړی دی یو سړی راولاړ سو نو باقاعده خپل کور یې خرڅ کړي کور دې د بدن کپړې خلق پرتې وو هغه یې خرڅ کړي کتابونه په واخیست یو کتاب واخیست یا 2 کتاب واخیست په کتاب نه دی کېږي د کتاب دومره شوق پاته سوی دی چې زموږ مشرانو ماشا به وروره کندل نه یو شی به نه ولو نیستي وله پر روډ باندې به بلب لګېدی د روډ بلب ته دغه ټیم چې بلب ولو پیلته ولن هغه ته به مطالعه کول هغه ته به ګډه شپه مطالعه کول ته خپله دوره چې په داسې شي کتابونه بل راځئ د غلط کتابونه به نه ګورئ کتابونه په ډېر قسمونه مسته غلط کتابونه هر هغه کتاب چې هغه منفي سوچ پیدا کوي غلط سوچ پیدا کوي انسان جذبات راپورته کوي ستا خوش همځای کې چرت په چاپي نفاق پیراوي ای بریلوی دی ای دیوبندی دی ای پلانا دی ای کافر دی مسلمان په کتابونه موجود دا کتابونه بالکل موجود دا کتابونه د دې ورډ دي بل دا شی د کتابونه ست چې هغه سټپ ستاسو رېجو په اول کہانی د کاري سلوس په بیوزه سرت کتابونه وګوره تاریخ وګوره سلوس ولا شنو وګوره دا کتابونه چې هغه اختلافي کتابونه یې بالکل مو استا کار د علماء بل راځي د کتابونو چې کوم دي هغه ډېر قسمونه دي یو د نصاب کتابونه دي سکول کې وایي یو غیر نصابي کتابونه چې موږ جنرال بوکس ته وایي دا چې کوم دي دا جنرال بوکس دي
یو د نصابي کتابونه لکه چې په سکول کې وایست، یو دا د نصاب څخه نږدې کتابونه د کورس ریلیټډ کتابونه دي، هغه د پروجیکټ ورک وایي چې د کورس مطابق دي، یعنې ستا د اسلامیات مطابق چې کتابونه دي ته وایي، یو نصابي کتابونه دي، یو غیر نصابي دي، بس دا فرق وکړي. بل راځئ په دې کې ما ډېر شیان کړي دي چې سیرت و چې ته وایي، مسوده و چې ته وایي، ډایجسټ و چې ته وایي، ناول و چې ته وایي، افسانه و چې ته وایي. په دې کې چې ناولان دي، د ناول تعریف ما ته کړی دی، د افسانې تعریف ما ته کړی دی. ناول هغه دی چې په هغه کې د یوه کهاني په هغه کې دننه بیا نورې کهاني دي، افسانه هغه دی چې خالي یوه کهاني. راځئ دا رقم تذکره و چې ته وایي، میګزین و چې ته وایي، ډرامه، سفرنامه، ګرد ترتیب مقصود دي، اداره معارف. راځئ د کتاب مختلف حصې دي، یو دا دی، یو دا جلد دی، دا ګوره دا کور دی، فیصلو دا ځای ته چې شوی، دا پر تفصیل مقصد دی، دا خواته چې شوی، دا خواته چې شوی او دا خواته چې شوی. په کتاب کې چې کوم دی دننه اول وار پیش لفظ راځي، مقدمه راځي، دا پر تفصیل مقصد دی، مقدمه و چې ته وایي، پیش لفظ و چې ته وایي، فهرست و چې ته وایي، دا مکمل تفصیل، حوالې مکمل هر څه ورکړي. راځئ په کتاب کې ناشر، مصنف ګرو پکښې دي سره، اشاریه و چې ته وایي. او بل په دې کې د کتابو ادب به څنګه کوې، په کتاب خپل ادب شته، شی به نه ورته غځوې، کوشش کوه چې کتاب وایه سم مه وایه، شي دې غځولي، کوشش کوه بیا اودس یې مه وایه، اودس نه لرې صحیح ده، کم از کم لاس پورته پنځه وایي چې وره کرړی نو خو به یې ستا لاس وصفایي. بل راځه د کتاب آداب کې ډېر به څه لیکلي دي، و د کتاب خلا کوه، کتاب څنګه د اخلا کول ښه دي که نه دي؟ خلک وایي کوم چې یو زه درته وایم چې کوم څوک کتابونه ګوري هغه وایي خامخا چې غټ مصنف دی میل درلودي کتاب خلا کوي. دا په کتاب خلاص دی روا دی، کتاب خلا ناروا ده. زه دا وایم ما په دې کې لیکلي دي چې هر څه څنګه نه شرمېږي، په غلا باندې په غلا کتاب ته څنګه ګورې، څنګه پیدا یې داسې چې نه چې په دې ګریوان کې وګوره په پیسو یې واخلې، نه یې اخیستلی نه یې اخیسته، بل چا څه به پور واخلي، لیکن د کتاب خلا مه کوو. خو بهرحال بیا هم خلک کتاب خلا کوي، نو د لایبرري څخه د میاشتې تقریبا 10-40 کتابونه خامخا غلا کېږي، هغه رقم موجود. او حضرت تیمور بل بیا د روبه خو کې کم از کم آینده نه وربخښو. ګوره بیا وواله چې کوم دي هغه کتابونه غلا کوي، کوشش کوئ پورته کښېنئ لایبرري خلاصه کړئ، هغه مې غلا کوئ، ویې غلا کوئ، په دې کې ډېر ناروا کار دی، غلط کار دی. څنګه ګورې غلط کار باندې غلط کار کړی دی او بیا سم شي نه راځئ. بل ډېر په دې کې ما لیکلي دي افسانه و چې ته وایي، شاعري و چې ته وایي، تاریخ و چې ته وایي، مکمله طریقه کار ګرده پکښې دی. او اوس ګرده کتاب زه نشم کولی په دې باندې. راځئ لایبرري د تحقیق څنګه په دې کې ما یو ټاپک کښته دی علمي تحقیقات کیور و کیس. ما ته وټساپ وکړئ، زه په وټساپ هم درستو، په وټساپ باندې ما ته اشاره دي علمي تحقیقات څنګه کوي، د مسلمانانو په دنیا باندې څنګه بچي کړی ده، څه کول پکار دي، په دې مکمله طریقه کار حقیق شوي دي. راځئ اوس راځئ لایبرري ته راځو. لایبرري و چې څه وایي، لایبرري ته لیبرا څه ورته دی، لیبرا د لاتیني لفظ دی، لایبرري معنا هغه ځای چې هلته کتابونه کې پراته دي خلک یې وایي، لکه دا کتابونه پراته دي خلک یې وایي، دې ته لایبرري وایي. لایبرري چې کومه ده، لایبرري په سکول کې به جوړوي، په کور کې به جوړوي، په مسجد کې به جوړوي، په دکان کې به جوړوي، هر څه به لایبرري جوړوي. چې کوم قومونه ترقي کړی ده هغه د لایبرري بغیر ترقي نه ده کړې، د لایبرري بغیر یو قوم ترقي پر مخ نشي کولی. د لایبرري خدمات څه دي، په لایبرري مکمله تفصیل مارک شوی دی. صحیح سره بل راسئ د مسلمانانو په وجه په زوال کې د لایبرري څه کردار دی. زه یو خالي یو مثال در کوم، یو خالي یو مثال واورئ. مسلمانان چې کله په ترقي باندې سیر دي، یو لایبرري جوړه شوې ده په خلافت عباسیه کې، هغه بیت الحکمت لایبرري ده. بیت الحکمت لایبرري د دنیا هر کسبونه پکښې په سوو خلکو کار کوي، په سوو خلکو کار کې کوي، دونه بهترین لایبرري وایي چې په سوو خلکو کار، مصنفین، ساینسدانان په کله کې پیدا شو. په مسلمانانو کې چې ساینسدانان پیدا شوي دي، ابن سینا دی، فارابي دی، ابن نریه دی، ابو حنیفه دی، چې څه ساینسدانان پیدا شوي دي، هغه د لایبرري برکت، هغه لایبرري د وجې پیدا شوي. هر سړي په خپل کور کې کښېني لایبرري خلاص کړی و. لایبرري به هغه رقم نه چې ورو وروسته بس یو کتاب اخ په المارۍ کې زده کښېني، المارۍ به دا که جلا کمره کې سلو دا نه د کتاب اخله چې ته کم از کم دوی په 9 لسم کې هستي، یا 5 کاله بعد په سیکنډ ایئر، تھرډ ایئر یا ایم اے کوي، کم از کم دوی 400-500 کتاب درسره وي. اوس کښېني لایبرري کور ته خلاص کړي، دا به د کور د ګرده کور پیدا وي. بیا په کور د لایبرري پیدا دا شی د پلار یې ګوري، ورور یې ګوري، خور یې ګوري، مور یې ګوري، ګرد یې ګوري، بله پیدا یې نه شي ته پس د ټایم نه ضایع کوي. هغه یې ناست دی وسه لایبرري کتاب وراوسه. او یو شی د روان وخت کوم دی، هغه د علم د معلومات دور دی. کله چا سره پنځه علم معلومات وو، هغه به بیا یادی سي، خبرې به یې زده، کله چا سره علم معلومات وو هغه به چپ ناست.
یو غوري په مجلس کې اوس کښېني ولي صاحب هم ناسي ډاکټر هم ناسي ټیچر هم ناسي هغه څوک په شکه دی چې دغه ترابل زیات معلومات لري اوس د علم د معلومات بو دغه چا سره معلومات زیات نو بس سکرین باندې راځي پر یوټیوب زه انټرویو نه اخلم شاید زما انټرویو نه دی په فیسبوک باندې زه انټرویو نه اخلم خلک وایي نه پر سره کوم انټرویو نه غواړي دوستان بالکل دې مقصد دی لیکن پر سکرین باندې راځي که پر سوشل میډیا راځي که پر یوټیوب راځي دا ولور شرط دی تاسو سره علم در سره معلومات در سره کته معلومات نه لري ته انټرویو اپسته سي د سکرین راتلای نشي ځکه بس بل راځي مسجد کې بل ورې څنګه جوړې د مسجد په لوري پر طریقه کار ما کې چولې دي کوړه بل ورې څنګه جوړې په طریقه کار چری هر څه باندې چې کوړه لوري په طریقه کار څنګه او بل تراسه د سکول لوري څنګه جوړې د سکول د لوري مقصد بچوي په سکول کې بنیادی شی چې کوم وی لوري رسمي چې کوم سکول کې لوري نو هغه سکول د کاروبار صفای وګورئ سکول د کاروبار د بزنس ولې ګټه ده کته غواړي چې مستقبل کې ریسرچر پیدا کړي د کار خلک پیدا کړي د نشور خلک پیدا کړي په خبره پوه خلک پیدا کړي مستند پیدا کړي ته سکول کې لوري جوړې په سکول کې څه لوري باندې جوړې سکول کې لوري پیروي نه پیروي بخام خای په سکول کې بچا سره یو تناسي جلا کمره بیا ته به لوري چې کوم سکول کې لوري نه ولا چې کوم دی اته د کار خلک نه پیدا کړي بس هغه کوم دی بس ترګي پټ ولا خلک پیدا کړي بس نو کړ پیشه خلک پیدا بدون خلق بيدا كيك سباوضة بس بيتكون كواني دي بين جوالز يوزي بيس يوسف very on very بيدا كذا صعب security guard بي يا كذا كيو برنت باي ستيس نور كار صاري لي بس وزي نبي برد بس مجرد ولا نبي برد ما برا بطريقة كار كيش سوي كور بخبر كشنيان بام تاريخ بدن سنة وقت كي كور ده لبري جوړه کده کشنیان لپاره بخبره کوي سید اگر پکشي دي د لبري اصول بسي د لبري آداب بسي طریقه کار بسي مکمل پکشي دي او کتابونه بس به انتخاب کوي کوم کتابونه باندې کوم کتابونه بنای په طریقه کار په دې کتاب بل تراسي چې کوم کتابونه په سکول کې ورجاري کړو برته به داخل څنګه اجرا کوي څنګه لکه مرچ دلې کو بل راځي د کتابو بس په څنګه وي خپل لایبرری ته بس څنګه مو کې خپل لایبرری ته نو کول ضروري دي لکه زما لایبرری چې کومه ډاکټر کدیر خان دا د خپل لایبرری ته نو ورکول دا لازمي راځي زموږ چې کوم تیر مازی تیر سوي د کوم ځای کې موږ لایبرریان درلودي مختصر وځای درته چې په هر سکول کې په هر مدرسه کې په هر مسجد کې په هر دکان کې په هر کور کې موږ لایبرری درلود چې کوم خدای په داسې ولو لایبرری هر ځای ولا په دنیا په دنیا باندې بچی کوله موږ په دنیا باندې زر کاله کې باندې زر 200 کاله موږ بچی کړل وجي دا کتابو د لایبرری د چې کوم کتابونه فرض له لایبرری کې بس په تربلګلوي افتاسو په کوم پرستی افتاسو په بده افتاسم دا ورځ به باندې سوچتي چې کوم څه کتابونه ګوري هغه باندې سوچ نه لري حتی باندې سوچ کړئ هغه زړه غواړي چې کام ته څوارک دا د مختصر خلاصو له بل څه لرم دا د ترغیب مطالعه لایبرری په نامه باندې ما کار کړی دی زما مقصد دا دی چې یار دا کار تم شي تاسو چې کوم کار کوم محمود صاحب چې کوم کار کوي دا تم شو پنځه دی والا لري دا وسره بوک کرپ شروع کړ سټډي سرکل شروع یې نه مجلس شروع پنځه کسان په پټک سره یو ځای سره کښېني په ورټال باندې کوړه په بیٹک سره کښېني خبره مطالعه به وبر سره شاوي په انتظار کوی تاسو عرفت مراره تکشنو نن مش په ورټال باندې کښېنو په لار پجر ورټال دی دا ټیک ټاک اډه باندې مخبر سره کښېنو انډیوالان ستړي په سر راځي وای تاسو کوم سټډي کړی د شیر ما چې کوم سټډي کړی د شیر وکم تا کوم ټیم کوړه غلي کې په انډیوالان ورټال ته راوتلې سید مراوس خپل غلي مالي انډیوالان اسکول انډیوالان په پټک یو ځای سره کښېني یو ورځ ورټاکې دي تو ورځ د لوس بجې ستړي ورځ بجې وکړه تکشني وای تاسو کوم څه سټډي کړی دی ما سره چې ما کوم څه سټډي کړی دی هغه تاسو شیر یا د غیر ټاپک کې په ټاپک کې به روانه په دې ټاپک کې سوشل میډیا څه فائدہ لري څه نقصانات لري د سټډي پرو کې راسمي دا شروع کی دا څه طریقه سټډي سرکل شروع کی دا په دې کې باندې کې چې د تبکار څنګه لایبرری څنګه جوړه دا مشترک په حق لري دا علم ستاو کې د تاسو ته پیدا ورسو اوس تاسو مداري دا چې کوم ته ورس کوم ترکیب کې دا کوم ترکیب کې چې خپل منډه کې خپل منډه کوم دا رقم ترکیب کې چې پر محمود صاحب نیول راکله پر ماین راکله په دوه راک کوم دا رقم ترکیب کې تم منډه کوزم منډه ته چې کوم سکین لري کوم صبر لري ته تر وای کوم کې پری ورک دومره سکون بچی دی په پیسو اخستو کې دومره سکون نشته لکه څنګه چې وبلته پر علم وکاونګ سر بخلاص بدیم راځي وس دا د کتاب مختصر خلاصه چې دا کتاب په 400 صفحې دی د په تفسیر زره زبر راوړل اوس کته د کتاب په طریق یو سوال دی او سوال کولای شي
کله تا دا کتاب لیکي د دې کتاب په لیکلو کې کوم مشکلات ستا محترم او حالات څنګه مل يراول خبر كتاب لكنك مثلا ما خبرت كتاب لكنك دون زور غواړي باب نه ویل کړي دومره زور غواړي چې یو جمله چې ته جوړې سره برابر ہے لس بزر اسمه تفسير اول خدا دې چې په ټاپ مطالعه لري بیا کتاب شي غټ مشکل دا و چې خامخا به ما مطالعه وکړ کول بعض وخت ما پر کتاب وکړی لیکن یو شی باندې جوړوت ځکه زه ته چې ما په درسه کتاب ورته برا د ګانټه دوی درې ویډیو ما وکړل لیکچر واره د یو شی باندې کله کله یو جمله راووت یو مشکل دا بل مشکل دا و چې لیکای په خبره ما کوله کتاب چې تل کې د تحقیق کتاب لیکل د پاره زوی چې دا دی ریسرچ وکړي ریسرچ تحقیق بغیر ته کتاب نه سکشل بس دا اصول دی دا مشکلات چې ریسرچ ورک تحقیق ډیر غوښتي کتاب کې ممسور کړی دی چې غټ کتاب زه څنګه ګورم اول اصول دا دي چې ته په مطالعه باندې ځان مخته کوي غټ کتاب وګور اول کښنی کتابونه ګور رساله کتل کہانی کتل اول کښنی کتابونه ګور چې کوم وخت مطالعه شوق دی پیدا عادت واخستي بیا په خبره ته غټ کتاب تاوي بیا به د وخت راسي چې یاره وخت دا کتاب ما ختم کړي مرده عنایتلان اولان کتل عنایتلان اولان کښنی وړ خط ولکه د دې سنگل خط هغه تقریبا هر کتاب راته پر وسو تاسو صفحه باندې وړ لیکن موږ زړه غوښته موږ خدای می ختم کړي او دومره خوند کوي او لا کښنی کتابونه ګورئ کښنی کتابو سوکا بیا تخبر مخته تلیس فايش كتاب كيسوتام بوليتيكال سبورتين زورو تعمل صوتين روزانه وديت تقريبا روزانه 2-3-4 घंटे करा 5 करा 10 घंटे बेला उस मसाख्स بس ما هذا أبدا شو ممكن زين زين شوق د کتاب څنګه پیدا کیږي دا څه سوال چې کوم څوک مطالعه کوي د کتاب د لیکلو لپاره شرط دا دی مطالعه وکړي چې کوم څوک مطالعه کوي هغه خپل شوق د کتاب د لیکلو پیدا شي کتاب دا ته چې خامخا به کتاب لیکم چې کوم چا سټډي کوله هغه خپل شوق د کتاب پیدا کیږي ورته شي ځکه بس مختصر الفاظ ده ما سټډي کوله اخر مې زړه وغوښت یاره تاسو کالم ولیکم ما به جنگ اخبار ته کالم ولیکم لکه په رساله کې چې کالمان راځي کښنی بس هغه ته وکړي بیا په خبر اخبار ته واسطه بیا په مشرک اخبار ته واسطه وي هاي تاسو ته هغه تاسو وري بس څوک چې کوم شی به ما کاته زړه وغوښت لیکي ما ته ویل چې تی ډایری د ځان څخه چې کوم شی ته وګوري هغه لیکه بس خود به خود شوق د مطالعه پیدا کیږي خود به خود د کتاب د لیکلو شوق پیدا کیږي ما ول سټینګ د مطالعه د شی ما زه د خپل ستوري بیانوم مختصره ما خپل په کلاس 6 کې زه په دغه سکول کې ما په کلاس 6 کې اخبار خرڅوي لاس کاله ما په روډ اخبار خرڅوي ما د مطالعه شوق څنګه پیدا شو په سکول کې لایبرری ولنه یو شی نه وړي ما جنگ اخبار راتلی مشرک اخبار راتلی تی بي پیژنې په د اخبارو کې پانته کې یو سفر اتل د بچو کا جنگ بناو باندې تل باندې خري کانیان وي ها کانیان به ما کتري پپته کې به وکړه د کانیان پر سفر اړه کانیان ما کتري کانیان اول شپږ ما سر نه پخلاصې دي کین بیا ما سر څوک سر پخلاص دغه د کانیان د وجه بس ما د مطالعه شوق پیدا سو انا د جامو په کارس د مطالعه سیستم یو د دې په کور کې کمره نه صحیح سن څه طریقه دغه د چور اول د کمرې ترتیب برابر کمره نه په بازار کې لایبرری نشته لایبرری ترازه کبي هم ته په بازار کې لایبرری نشته نشي راتللی کوشش کوه په مسجد کې کښېنه که دا هم نشي کولی یا کور ته کوشش کوه په دې ټیم کې سټډي وکړه چې په هغه ټیم کې ګرده بیدوي یعنې مړ او مړ په پښتنو کې اوس دا رواج راغلی سهار د لمانځه بعد بیدوي ته کوشش کوه مخصن ټیم وختي بیدېږ سام ټیم ګانټه دوې ټیټه مطالعه کوئ یا مخصن ټیم تر ډېره کښېنه مطالعه کوه فرق نه راوړي سره کوشش کوه حالات موقع ته ګوره دغه مطابق ترتیب ورته جوړوه I'm not saying things about your fortune. روزمره سبق ته څوټي ورکه سټډي ده نه یو اوټ اف کورس سټډي ده یو د کورس سټډي ده
ها یاره دا تر تا پورې ډیپینډ کوي، دا تر تا پورې تعلق لري چې ته د مطالعې څومره شوق لرې. بعضې سټوډنټس دا رقم دي چې د ورځې 2 ګنټې ورکړي 3 ورکړي، زه دغه یې ناست یم. ښه خبره دا ده چې روزانه نیمه ګنټه خامخا ورکړه. که د کور سکول سبق یې که نه وي روزانه نیمه ګنټه خامخا ورکړه. که چیرې نه و نو کوشش کوه زیات چې نیمه ګنټه لازمي ده روزانه. زیات ورکړي هم نه هغه تر تا پورې اړه لري چې څومره ډېره مطالعه کوې هغومره ستا دماغ خلاصېږي.